دنیا لګیا دی نن انټرنل یا ایکسټرنل کې موږ کوم دشمنان دي هغه لګیا دي دي شي باندې چې ازاداري ورسره خراب کو ازاداري نه یو رسم ته جوړ کو ازاداري نه رسم جوړ کو لہذا ای جوانان چې څوره دلته نو نن ازاداري تاسو لاس کې دی چې محفوظه وساتو بدعتونه وکړو نشي تحریفات وکړو نشي غلط کارونه ازاداري کې مو تاسو سره شامل پکور دي نشي ورورا ازاداري محفوظه وساتو د ازاداري اول ورمنی کړی دی شام کې بقاعده مطلب خانه او تخلی کړلا ځای ته خلی کو اول ایمو ته ادب چې دی پکور دي چې هغه ادب مو ته کی وی اول ادب دره چې انسان محرم کی توري جامي چونکی کسا تورو جامو حواله سره مجتهدانو د لیکلي دي چې توري جامو کې المنج کولا مکروه ده د فقهي مسله ده محرم و سفاری میاشتینا علاوه تورو جامو کې المنج کولا مکروه ده سستانی هغه چې المنج کولا البته نور مجتهدون څنګه رسیدي هغه دی چې المنج نه علاوه اندشي چواله یا لکه بازار کې ساری توري جامي چواله چي ده مکروه ده لیکن محرم عظمت د پاره ټول مجتهدانو طرف نه حتی دا لیکلی شوی دي چې ته محرم کې تورو جامو کې المنج کوایا هیڅ باک نه لري هیڅ فرق نه کوي توري جامې په کار د انسان زیبتن کی دویم کوم ادب دی د محرم میاشتې هغه د تعزیت ګویی په کار دی وشي مطلب دا چې تسلیت د امام حسین علیه السلام یو بل ته بیان شي لکه عربو کې مو زندگی کوو آلته کله یو نیم کاس مرشي یو بل کور والا تویرچی هغه تسلیات او تعارض کوي او بیا امام حسین علیه السلام دغه میاشت کې محرم کې عظم الله اجورکم مو یو بل ته چې خدای تاسو اجر زیات کا اگر چې مو تاسو پښتو کې جنا نقص د سې د هغه الفاظ نشته مو تاسو ډیر غټ لفظي بس مهرباني لکه داسې دعا والا کلمات لکه فارسی ژبې کې او عربي ژبې کې دي هغه مو تاسو پښتو کې نشته یو کوي یا مو تاسو نه استعمالو عادت نه دی جوړ شي کورونا بهتره ده محرم میاشت کې کله ایو بل مؤمن سره ملاویږي خصوصا بیا اتم ورځې نه بعد د کومې سختې دوی درې ورځې راځي په کار دی اعظم الله اجورک کنه دوی ستا پښتو کې اندوره ته خدای ته اجر نور زیات وګرځا ایو بل ته په کار دی داغه تعزیات وکي امام بقر علیه السلام فرمایش کی چې عظم الله اجورنا بمصاب الحسین پکور دې دسی وای چې خدای ایمو تاسو اجرونه نور زیات کا د امام حسین تک مصیبات کی وجعلنا واياكم من الطالبين بثاره مع وليه امام المهدي چې خدای مو امام علیه السلام څنګه منتقم خون حسین علیه السلام دې هغه سره لشکر کی پاتوي دغه شی جملې په کار دی ادا وګرځيږي او دریم ادب دوا درې ادب خیم هغه نه بعد دوی جملې مصایب دریم ادب د محرم میاشتې په کار دی هغه دا چې عاشورا ورځې باندې انسان خپل رزق پسې نه وځي یعنی که څه داسې یا منبر نه چې حرام دی حرام نه دی جناب مونږ پښتنیا کوي ګروپو کې څنګه سه لسم ریزي باندې مزدوري څنګه دي دا پښتني ډیری کیږي مزدوري حرام نه دی خو مناسب نه دی ایتو پلور مړوي ایمو پلور مړوي اخیر دې ته ټیکسي چلاوي واسي نو پکور دې دا غوریچا شیخ وحید خراسانی بزرګور هم لیکلي دي نور هم څه دا غوریچا صرف اور صرف امام حسین علیه السلام سره خاص کی صرف امام سره آکه ته مجبوری کمپنی طرف نه څه طرف نه بیل خبره ده خو لیکن خپل طرف ته گاټو پسې دنیوي گاټو پسې پکور دې دغه ورځې باندې لسم ورځې باندې و نه زید د محرم یو ادب ده چې دا ورځه صبحنا مخامه پوري صرف امام حسین سوري وکا امام حسین سره خاص وګرځا څلورم ادب هغه د محرم میاشتې داري چې دغه میاشتې خصوصا بیا لسم ورځې باندې زیارت عاشورا تلاوت ډیر ضروری ده چاوال دوارا کو تلموز وکا قربتن الله نیت سره اغه بعد بیا زیارت عاشورا تلاوت کا القما دی او د پنځم امام صحابي دی هغه دی چې مو درخواست وکړو امام نه مولا متدسی وا دعا وخیا چې هغه سره مټول حاجتونه پراشي هغه سره مت اجرونه ملو شي هغه سره مټول مشکلات رفع او دفع شي پنځم امام دوی چې ای القما لسم ریزی باندې زیارت عاشورا
خامخا تلاوت کوه، دوه رکعته لمونځ وکړه، هغه نه بعد زیارت عاشورا وکړه. نو کله د زیارت عاشورا وویله داسې وایه چې تا هغه کلمات ادا کړه چې هغه فرشتې تا حق کې بیا ادا کوي. او یاد وساته کوم کس دا ورته مخکې یې پنځم امام کوم کس لسم ورځې باندې زیارت عاشورا تلاوت کو، داسې وایه چې امام حسین سره کربلا کې لشکر کې شامل و. یعنی هغه کسان چې هغه امام حسین علیه السلام سره شهیدان شوي دي، جام شهادت نوش کړی دی، هغوی کې به دا هم حساب وګرځېږي. او بس اخیری یو ادب هغه دا چې پکار دی دغې میاشتې زیات نه زیات ژړا وکړي انسان، خندا باندې گپ شپ و محفلو باندې دغه باندې کنټرول وکړي انسان. د یوه میاشته د امام حسین سره چونکې شیعو تعریف داسې شوی دی، دا حدیث کړی دی، زه دې نه کوم چې شیعو تعریف داسې شوی دی، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. شیعه هغه دی چې هغه مو حزن کې غم کې غمگین وي، وی مو خوشحالی کې هغه خوشحال وي. نو لحاظا دغه اهل بیت غم میاشته دی، دا د اهل بیت ژړا میاشته دی.